مونږ مور ښکلې ممي کړې ده او بیا مونږ ښکلې پلار چې دی نو هغه مونږ ډېډي کړی دی پاپا کړی هم دی دا په هر دویمه خبره باندې قتل نو پښتو خو خوندور هم ده خو بې خوندتیا خو پکې هم شته چې والد صاحب او والده صاحبه دې کې دا اوس دی صرف د ژبې قدر کوي هلته ورسره اردو ده ورسره ټکی دی صاحب یا صاحبه جی بالکل ډاکټر صاحب تاسو په یو خپل سپیچ کې ویلي چې د پښتو موږ به موډیفای کوو او هغه خبره به مې باندې ډېر خوږه ولګېده خو زه صرف دې ته حیران یم چې زه هم د اوسنۍ پښتو چې ده ماډرن ده موډیفای ده که د دې نه مخکې وه د مخکې نه مطلب دا دی چې د دې نه مخکې به موږ په پوله باندې اوس هم ایون خو مخکې به ډېر زیات وو په پوله باندې قتل په پټي باندې جنګ په ونه باندې جنګ و د هغې نه علاوه به غیرت په نوم باندې قتل و په پیغور باندې و پښتو کې و پیغور یو ټکی دی په هغې باندې قتل په هر دویمه خبره باندې قتل نو پښتو خو خوندور هم ده خو بې خوندتیا خو پکې هم شته ولې نشته دا زه یو خبره به لږ اسانه کوم ځکه چې کېدای شي دا پروګرام داسې سړي هم ګوري چې زموږ استادان دي په دې ادبي میدان کې د تاریخ د دوو ټکو نه راتېر شوی منو په دغه مت کې هم بیا استادان لرو دا چې کوم خبره کوم دا دعوه نه ده دا بالکل هم دعوه نه ده زما سره به زما استادان او زما وروڼه همزولي او کشران په دې کې متفق وي چې پښتو چې ده دا په مونږ باندې ګرانه ده اوس یا مونږ هغه پښتو نه پیژنو چې کومه په مونږ باندې ګرانه پکار ده او یا که داسې نه چې یعنې مونږ دا کوم شی څومره چوکاټ چې دی دا پیژنو او بیا څوک وایي چې دغه پښتو ده نو که دغه پښتو وي نو په دې پښتو کې خو بلا افلاس دي بیا کمزوري دي پکې او هغه د منلو وړ نه دي انساني بشري سوچ چې دی نو هغه بیا نه مني نو هغې مطلب دا نه دی چې پښتو خرابه ده پښتو نه ده خرابه پښتانه خراب دي پښتانه پښتو نه پالي نو په پښتو به پړه نه اچوو په پښتونولۍ به پړه نه اچوو په افرادو به یې اچوو په سوچونو به یې اچوو په ډاکټر به یې اچوو که ډاکټر بې پښتو کار کوي نو ډاکټر خطا دی خو پښتونولي هم هغه رنګه په خپل ځای باندې قایمه ده اوس پښتونولي قایمه ده لکه د دې کمپیریزن که ته د دنیا د 100,000 فلسفو سره ته وکړې د ژبو سره یې وکړې د تمدنونو سره یې وکړې تهذیبونو سره یې وکړې نو دا داسې کامران جمال رورې چې د وخت تېرېدو سره سره په ژبه کې په تهذیبونو کې او په دې کې باقاعده تبدیلی راځي که نه که څوک وایي چې زه سټاګننټ یم زه بالکل لکه د کعبې په یو ځای ودرېږم او زه حرکت نه کوم ځکه چې زما خو غیرت دا دی نو نور بیس چلو مو نشي ته به په دغه ځای به پاتې شې تاریخ په دې یاد ساتي خو تاریخ په دې ډول یاد ساتي چې ته داسې یو جهل او یو فکر راغستی وې چې ستا په ځای ودرېده تا توره ګڼله خو هغې نقصان کړی دی نو په پښتونولۍ کې په پښتو کې خبره به اوږدو نه شارټ جی بالکل خوښه ستا ده البته هره خبره په دې کې داسې ده چې دا ډېره وسیع موضوع ده په دې کې بیا موږ د یو ځای نه د خپل ژوند نه مثالونه راغستل پکاري چې عام پې پوه کړو زما غرض په دې کې د جواب نه مخکې دا دی چې زموږ ځوان کول چې کوم دی نسل چې کوم دی دا ځوان کول نه زموږ مطلب 10 کلن نه دی کامرانه د دې ځوان کول نه زموږ مطلب دا دی چې د 20 کالو د 13 کالو نه په پورته چې کوم نسل دی دا 15 کلن دی 22 کلن دی 10 کلن دی که څوک هم دی دی کې تبدیلی لګي بیا غیر ضروري راغلي دي یعنی زما ژبه شته زما کمیونیکیشن کامران ته چې زه خبره کمیونیکیټ کوم دته چې زه دا خبره رسوم دې پې پوهوم نو د دې دپاره زما سره په خپله ژبه کې توري ټکي الفاظ او د رابطې هغه پل اشته دی خو مونږ کوشش کوو بیا برناقه غیر ضروري چې زه د تعلیم یافته او تعلیم یافته او ایجوکیټډ د ښکاره شم او داسې د اسلام آباد ته مې هم چکرې لګولي دي او لږ زه خو ګورې ماډرن غونې سړی یم نو بیا مونږ مور ښکلې ممي کړې ده او بیا مونږ ښکلې پلار چې دی نو هغه مونږ ډېډي کړی دی پاپا کړی هم دی دا ډېر عجیبه زه اوس په دې کې به ډېر ملګري په دې کورونو کې ناز زمونږ بلا خلک دا لږه زمونږ خویندې او میندې
ملګري یاران دا به مایند کوي چې ډاکټر صاحب مړه ما ته خو ځان له به شی پاپاوي دا تاسو ووې کفر نه دی جی کفر نه دی زه خو داسې کوم زه خو په هره موقع باندې چې څوک دا وایي که نه زما والد صاحب کې زه بیا هغې ته وایم کامران ووایي څوک معاف کوم نه خدای خو دې کړي چې دا جومات اجرۍ او دا هر ماحول و محفل و هر څوک چې و چې زما دا والد صاحب تاسو ووایي ورور دا دې ولې ووایي ولې دې ووایي ته دې ټایم کې مخاطب ډاکټر سراج سره کامران سره د خپل یو پښتون ورور سره په پښتنه خاوره ولاړې دا خبره کول غواړې نو تا والد صاحب ولې ووایي دا بیا زه اکثر دا خبره کوم چې زمونږ د تبلیغیان وروڼو په دې کې ډېر اخل دخل دی د ایجوکیټډ کلاس پکې نشته د دې علماو په دې کې ډېر دی دوی نه دا ټورې یا به ممکن د زه خطا یم خو د دوی نه ما دا ډېر اورېدلی دی چې والد صاحب او والده صاحبه دې کې دا اوس دوی صرف د ژبې قدر کوي هلته ورسره اردو ده ورسره ټکی دی صاحب یا صاحبه جی بالکل نو ما زه ورته بیا داسې په ادب لږ ټیټېږم هم زه ورته وایم دا راته ووایه چې ستا په مور زړه راټولېږي که په والده مور باندې خوږ لګي به انسان ډېر خوږ دی جنون دی که نه بالکل نو دغه رنګې والد صاحب دی دغه رنګې د وریجو نه چاول شوي دي او کاشوغه چمچ شوې ده او انګولی سالن شوی دی که نه بلا قیسې دي اوس ته په یو محفل کې ته ووایې انګولی د الک ته پته مې نفسیاتو سره زموږ کار دی ته پته ومې چې دا لفظ انګولی څوک ورته انګولی وایي دا ټیک دی خو هسې نه که زه انګولی ووایم نو څوک ونه خاندي څوک سوچ ونه کړي چې دا سړی خو دقیانوسي او دا خو اوس هم کلیوال دی الله رب العالمین خو دې ډاکټر ته ټوله دنیا کې چې دې کلیوال ووایي خو زه خو نشم ویلی سالن به وایو نو سالن په ځای کې چاول به وایو نو چاولو په ځای کې چمچ په وایو نو چمچ په ځای کې ته چې په خپله نغري په غاړه ناست یې په خپله کوډله کې کور کې ناست یې په خپل دسترخوان ناست یې خپل خام ناست یې خپله وینه ناسته یې نو بیا یو بل ته مه ماډرن کېږئ که نه جی